د ټولو نه د ذلت ژوند د مسلمان تیری یعنی په سلو کې 25 چې کوم دی دا د مسلمانانو تعداد دی. محترم مشرانو همزولو مشرانو د الله پاک په موږ تاسو باندې بې انتهایي احسانات رحمتونه برکتونه دا په موږ باندې کالو سر وړي او بیا چې کله د روژې دا میاشت راشي نو د روژې په دې میاشت کې موږ وګورو د مسلمانانو دا جوماتونه آباد شي په عبادت باندې د لمونځګزارو تعداد هم پکې زیات شي ذکر و اذکار هم پکې زیات شي د قرآن تلاوتونه هم پکې شروع شي او مسلمانان په شوق او ذوق سره په دې خپلو عباداتو کې مصروف وي. ځکه دا میاشت داسې میاشت ده چې الله پاک په دې کې د قرآن نزول کړی دی. دا میاشت داسې میاشت ده شهر المواسات دا د همدردۍ میاشت په دې میاشت کې مسلمان د مسلمان سره ښېګڼه کوي مسلمان د مسلمان غم او تکلیف لرو کولو کې مدد کوي. دا میاشت داسې ده چې په دې کې مسلمان به د خپل غریب ورور د مسکین د هغه سره خیرخواهي کوي او د هغه ضرورتونه به پوره کوي او دا د مسلمان خصوصیت هم دی چې مسلمان به هغه مسلمان ګڼلی شي که مسلمان چې په خپل ځان باندې څنګه خفه کېږي او د خپل ځان سره څنګه غم وي دقسې به د خپل ورور مسلمان او د خپل ګاونډي په هغه باندې به خفګان کوي او په هغه باندې به خوشحالېږي د خوشحالۍ په وخت کې دا د مسلمانۍ تقاضا ده. ما پرون په خپل جومات کې دا ویلو چې صاحبه په عالمي سطح باندې که موږ وګورو که نه نو الله پاک چې د مسلمان له کوم ظاهري وسایل ورکړي دی بل چا له نه دي ورکړي. که موږ د اوبو وسایل وګورو دا اوبه چې موږ استعمالوو که نه په عالمي دنیا باندې نظر واچو نو دا دنیا چې څومره لوی لوی سمندرونه دي هغه که دریای نیل دی که دریای فرات دی که دریای سند دی بحر احمر دی بحر ابیض دی بحر عرب دی په دې د دې ټولو کلي یا جزئي طور باندې د مسلمانانو سره تعلق دی. دا چې کوم د تاریخ نه خبر خلک دي دوی ته پته ده چې دا د دنیا څومره لوی لوی سیندونه او سمندرونه دي. که موږ د افواج په اعتبار باندې وګورو نو مسلمانانو دا 25% دا د مسلمانانو پوځ دی صرف د مسلمانانو. دغسې که عددي اعتبار سره وګورو نو په دې 23 کې د اقوام متحده د طرف نه ریسرچ شوی عالمي خلکو باندې نو په سن 2023 کې د ټولې دنیا د انسانانو تعداد چې هغې وښو هغه 8 اربه او 9 کروړه انسانان. بیا چې کله دا 25 شروع شو نو د 25 په ابتدا کې بیا هغوی ریسرچ وکړو د مسلمانانو تعداد معلوم کړو بیا 8 اربه او 9 کروړو ته رسېدلي ده. اول صرف 8 اربه بیا په دې 25 کې 8 اربه او 9 کروړو ته دا د انسانیت ورسېدو. دا ټوله دنیا په دې کې مسلمان هم دی په دې کې هندوان هم دي په دې کې کافر هم دی په دې کې عیسائی هم دی په دې کې بدمت هم دی په دې کې صابی هم دی په دې کې آتش پرست هم دی په دې کې د الله پاک د ذات منکرین هم دا ټول چې راټول کې دا 8 اربه او 9 کروړه ده. بیا په دې 8 اربه او 9 کروړه کې مسلمانان څومره دي نو 1 ارب او 9 کروړه د مسلمانانو تعداد یعنی په سلو کې 25 چې کوم دی دا د مسلمانانو تعداد دی. دومره کافی تعداد دا د مسلمانانو دومره وسایل الله پاک مسلمان نه ورکړي دي. لیکن موږ که وګورو په عالمي سطح باندې د مسلمان پوزیشن وګورو که نه نو د ټولو نه ښکته مسلمان روان دی. د ټولو نه د ذلت ژوند د مسلمان تیری ټول عالمي دنیا کې د حقارت په نظر باندې مسلمان ته کتلې کېږي. د مسلمان د مشرانو د مسلمانانو د حکمرانانو آواز څوک نه اوري خاندي ورپسې وجه څه ده؟ دومره وسایلو والا ملکونه دومره وسایلو والا امت هغه بیا د دې باوجود هغه د ذلت ژوند تېري وجه څه ده؟
ډېر وجوهات دي، مختصرا صرف 2 وجې راته ویل. یو وجه دا ده چې مسلمان خپل د ایمان حقیقت ایر کړی دی. په نوم باندې مسلمانان مونږ ټول یو. هلکه داسې سړی ځان ته مسلمان وي چې کلمه هم ورنه ورکړي، تپوس دې وکړي زه مسلمان یم. مونځ به کالو سر نه کوي، روژه به نه نیسي، زکات به نه ورکوي، حقوق الله نه ادا کوي، حقوق العباد نه ادا کوي، هغه ځان ته مسلمان. د نوم مسلماني شته لیکن حقیقت نشته، ظاهر شته باطن نشته. د مسلمان چې کوم صفت دی هغه صفت نشته. کله چې د مسلمان کې د ایمان حقیقت ښکاره شو نو په ده کې یو طاقت، یو قوت او یو جرأت پیدا شي. دی بیا د الله پاک د الله د ذات او د پیغمبر د اقوالو نه بغیر بل د بل څه مني نه سره